دو خبرې ډېرې ضروري دي. یو کوم اختیار چې دا تلسم ترمیم په نتیجه کې مونږ ګټلی و چې هغه اختیار مونږ نه څوک واپس وانه دي. د مرکز نه چې کوم اختیار او کومه برخه مونږ راوړې وه چې هغه اختیار کم نشي او هغه برخه کمه نشي، او چې دې وخت کې کوم اختیار او کومه برخه نشته او د پښتنو برخه ده، په هر قیمت د پښتنو برخه پښتونخوا ته راوړل غواړي چې په هغه برخه باندې د پښتنو خدمت وشي. دا ډېر تفصیلي وخت غواړي چې زه په دې تاسو سره تفصیلي خبره وکړم، خو نن دومره وخت ما سره نشته د وخت کمی په وجه. او دویمه ضروري خبره زما د پښتنو دپاره سره امن، د پښتنو سلامتیا، د پښتنو په خاوره امن، یو پرامنه ژوند زمونږ چې کوم 40 کاله داسې بدقسمتۍ نه زمونږ نصیب نشو. پرون بله ورځ په ګمبت کې د پنجاب یو مېلمه راغلی و واده، نو ما نه هلته کې د ګمبت خلکو تپوس کو د افغانستان د داعش اور د افغان طالبانوں په حواله، او ما د افغانستان اور د هغې حالاتو باندې هغې سره خبره کوله. نو د پنجاب ملمه ما ته وی چې خان صاحب میں تو آپ کی بات زیادہ سمجھا نہیں ہوں، لیکن آپ بار بار یہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں اور یہ طالبان اور داعش کی بات کر رہے ہیں. نموتے آپ نے یہ چیزیں نہیں سنی؟ نہیں، ہم تو اپنا کام روزگار کرتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. نو ما ورته وی چې اوس ملمې زه تا ته څه ووایم، خو دومره به درته ووایم چې ګن ستاسو دی او وینه پکې د پښتنو تویږي. فیصلې چا کړې وې 40 کاله مخکې، او 40 کاله قیمت چا ده. د روس او د امریکې جنگ ته جهاد چا ویلي او دل پکې څوک شو. او چې 40 کاله مخکې باچا خان او ولی خان وې چې ګورې دا جهاد نه دی او دا فساد دی، نو دا د کافرو ملګري دي، دا د روس ایجنټان دي. زه پې ډېر دردېدل یم د باجوړ په واقعه باندې. الله تعالی دې په یو ځای کې د هېچ چا بېګناه وینه نه تویوي. خو په هغه ورځ د باجوړ د واقعې نه پس بعضې علما کرامو بیانونه ما وکتل چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی. نو ما وی چې زه ورته ووایم چې زما قابل احترام علما کرامو، عالمانو، سیاسي او مذهبي مشرانو، که دا خبر هم 40 کاله مخکې د باچا خان او د ولي خان منلې وې، نو د یو بېګناه پښتون دا وینه به هم نه وه توی شوې. نو دویم زما دپاره بنیادي غرض او مقصد د پښتنو په خاوره امن دی، او بیا د هغه امن په ماحول کې د پښتنو دپاره بنیادي سهولتونه. یونیورسټۍ خو جوړې شوې، خو هغه یونیورسټو سره وسایلو کمې دي. یونیورسټۍ خو جوړې شوې، خو بعضې بچي داسې شته چې هغې د یونیورسټۍ فیسونه نشي ورکولی. هغه یونیورسټو کې هغه مالي کمې پوره کول دي چې کوم غریب بچي دي او خدای ونه پوهه ورکړې ده او قابلیت یې ورکړی ده او د پیسو نه پاتې دي، هغه وړو له هغه ځوانانو له د فیسونو بندوبست کول دي چې هغې په دغه یونیورسټو کې سبق ووایي. ټول بوج د هسپتالونو په پېښور دی، څو پورې چې په هر ډویژنل هیډ کوارټر کې کاغه مردان دی، کاغه سوا ملکنډ دی، کاغه بنو دی، کاغه ډیر اسماعیل خان دی، کاغه هزاره ده، کاغه وزیرستان دی، کاغه باجوړ دی، چې څو پورې مونږ یو لوی هاسپټل د پېښور د مقابلې په دې علاقو کې نه جوړ کړی. زمونږ خلکو ته د صحت سهولتونه نشي دستیاب کېدی. څو پورې چې کومې اوبه مونږ له خدای راکړي دي چې دغه اوبو باندې مونږ خپله بجلي نه پیدا کوو، د دې صوبې مالي مشکلات او زمونږ د بجلۍ کمۍ نه پوره کېږي. په دې ګیس باندې چې کوم اختیار قانون وایي مونږ له راکړی دی، څو پورې چې دغه اختیار پښتنو ته نه میلاو شوی، زمونږ په صوبه کې د ګیس لوډ شیډینګ نه ختمیږي. زما دپاره دا مسلې دي، او د نورو دپاره څه مسلې دي چې نواز شریف دننه شي نو عمران خان میټۍ وخوري، او چې عمران خان دننه شي نو شهباز شریف میټۍ وخوري. د نورو لپاره اهمیت څه لري؟ وزیر اعظم به څنګه جوړېږم، وزیر اعلی به څنګه جوړېږم، کرسۍ به څنګه ترلاسه کوم، پیریان به څنګه ځان سره ملګري کوم. د اقتدار لوبه ده او د اقتدار سازشونه دي. دا سوچ نشته چې ولس کوم ځای ته لاړ، دا سوچ نشته چې ملک کوم اړخ ته لاړ. ما نن چا تپوس وکړ، زه توره چای ډېره په شوق نه څښم. وختي ما ته چا توره چای کېښوده، نو ما ورته ویل چې تاسو ته خو پته ده چې زه توره چای نه څښم. یاره جي وي نن خو یې وڅښه. مې ولې؟ وی عمران خان یې د صدارت نه لر که د دې خوشحالۍ کې توره چای وڅښه. نو ما هغه ته ویل چې یار وره عمران خان کې د چیرمینۍ نه لر کو که د صدارت نه لر که، زما دې سره څه کار دی؟ عمران خان نه زما د پارټۍ دی او نه شکر الحمدلله زما د پارټۍ مشر دی. او
او نه زه په هغه خلکو کې ما چې زه په دې مبارکۍ والم. ځکه چې زما یاد شي په کومه ورځ باندې نواز شریف نااهله شو، نو په هغه ورځ باندې په دې مردان کې په باچا خان چوک کې د پی ټی آی زما وروڼه او ملګري راجمع شوي او هغوی خوشحاله یې مناولې. که دغه جشن یې نه مې مناو کړی نو نن کیدای شي دا ورځ هم به ته خدای نه وښولې. که د یو څو جرنیلانو په مرسته یې ګټلې الیکشن زموږ نه نه وی اخیستی نو نن به یې دا ورځ نه لیدله. نن کارکنانو ته ویل کېږي چې روز احتجاج وکړي او کارکن نه روزي. نن دویمه ورځ ده چې کارکن نه روزي. کارکن ولې روزي او چا سره روزي؟ سبا خدای مکه داسې وخت زما په پاټۍ راغی او زه په خپله چېرته درک مې نه لګي، غیب یم او دلته ملګرو ته وایم چې روزئ، نو دا به څوک تپوس نه کوي چې په خپله ولې نه روزئ؟ دا به څوک نه وي چې په خپله چېرته؟ نو ځکه ورته وایم چې مشري کول اسان کار نه دی. مشري تش دې ته نه وایي چې وزیر اعلی شوې، وزیر شوې، مشیر شوې، ممبر شوې. مشري تش د دې دپاره نی، مشري د دې دپاره می، مشري د دې دپاره می چې سخت راشي، ازمایش راشي، امتحان راشي، مشر درته خلک وایي مشري یې در درکړي، عزت یې در درکړي، عهده یې در درکړي، احترام یې در درکړي، بیا به په سخته کې په میدان کې خپلو ملګرو سره په خپله ودرېږي، پرېږدی به نه. تحریک په فیسبوک باندې نه چلیږي، انقلاب په ټویټر باندې نه راځي. چې انقلاب راولې نو به لکه د باچا خان بابا په شان کې په خپله روزي چې څنګه د انګریز د غلامۍ خلاف هغه په خپله خپل کام سره روتې وولاړ. خو بهرحال ما خبره دې پسې کوله چې د عوامي نیشنل پارټۍ بنیادي غرض او مقصد هغه سیاسي سازشونه نه دي چې موږ په ځان له د اقتدار لنډې لارې لټو. زما لپاره د اقتدار لنډه لار زما مقصد نه دی. زه هغه لار لټوم، زه هغه اقتدار لټوم چې په کوم اقتدار کې ناست زه د خپل ولس او د خپل قام په کلا او مټ خدمت وکړی شم او زه د هغې مشکلات کم کړی شم. دغه اصلي اقتدار دی، دغه اصلي حکومت دی او د دغې نه بغیر اقتدار حکومت